سوات کې د ښځو لپاره خصوصي پولیس سټیشن باقاعده کار شروع کړی دی چې پکې صرف د ښځو مسلې او د ستونزې ښځینې پولیس حل کوي. د صوبې دویمه ښځو پولیس سټیشن په اړه د مشرق ټي وي نیاز احمد خان ریپورت. د سوات په منګور رحیم آباد کې د ښځو لپاره ځانګړي پولیس سټیشن باقاعده کار شروع کړی چې پکې به ښځینه پولیس د سیمې متاثره ښځو ته قانوني امداد ورکوي. پولیس سټیشن کې باقاعده ښځې SHO او نورې عملي کار شروع کړی. دوی وایي چې هر قسمه جرمونو مخنیوي لپاره تیار دي. چې د دې پولیس سټیشن مقصد د هغې ښځو د ادرسي ده کومو ته چې په معاشره کې د هغو حقوق نه ملاویږي یا د هغو د حقوقو حق تلفي کیږي. اول کوشش موږ د صلح کوو چې دلته د مور او د زوی په منځ کې روغه وشي. که مور اکثر په خپلو بچو وي یا په خاوند یا دغه کوشش دا کوو چې اول ولې دلته صلح وکړو چې صلح ګورو چې صلح وشي ښه که ونه شي نو بیا موږ مخکې کاروي. د ښځو پولیس سټیشن په اړه پولیس او چارواکي وایي چې دې سره به د سیمې هغه ښځو ته په اسانه قانوني مرستې ترلاسه شي چې د پښتنو کلتور او روایتو له وجې د سړو پولیس سټیشن ته په څه وجه نشي ورتلی. دوی وایي چې اوس به ښه په پرده کې د سیمې متاثره ښځې پولیس ته ورتلی شي چې دا زیات نه ده. دا په 1.5-2 میاشتو کې دا ټول پروسس وشو، د هغې د پراپر نوټیفیکیشن وشو او هغه ان فنکشن شو. اوس دا زمونږ هغه د دې کیپیسټي بلډینګ ټریننګ مونږ د دې شروع کړی دی. دا به یو څو ورځې پروسس کې وي. نو دا زنانه به راځي، زموږ خویندې دي، زموږ میندې دي، زموږ بچي دي. نو دلته به مورر هم ناستئ، SHO هم ناستئ، لیډیز به ناستئ، ټول خپله خبره ورته اوپن کوي. کوله وته کې چیرې ما مینده تکلیف ته ما مینده سخته ده او د زنانه په خبرو پوهیږي. پولیس وایي چې د پیښور نه وروسته د سوات رحیم آباد ښځو ځانګړی پولیس سټیشن د صوبې دویمه تاڼه ده او وړاندې به هم د صوبې په نورو ضلعو کې متاثره ښځو ته مرستو لپاره تاڼې جوړولی شي. د ملکن ډیویژن اولنې د ښځو پولیس سټیشن په سوات کې جوړېدو سره دا تمه څرګنده کیږي چې اوس په متاثره او مجبوره ښځو ته ویړیا قانوني مرستې میلاویږي. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، منګوره، سوات.